شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوزي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چشو شیطان خیالو کو چې بیڑا غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي وراسي کنه چې دا سي بار چکر وو بار وروت دا سي د لاوري سے په مټيې تیر چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را جرائح کا دی ته مخکې تیر شو پاغه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره صاحب یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاري مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله داول فورا جبريل راغی و دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته دالوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مونږ جنگې ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لازمي کاله قانون د استاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه دي ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لازمي کاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کومې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلې ته د اسلام نوم وجه لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مرشو چې زوی مرشو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو راکېخ وي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې الکه دا ټول خو مړ کړه دا یو خدای پاتې دی کدایم را نه مړ کو زب به خدای پاتې شم نو ورمنډه کړی دا غبوتی پوګه کړی دا منډي کړی دور پسې منډي کړی چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کواسه نه چې زما زوی د وجلې سره په یو کلی ته نه نوت ا د کلی خلق راوته
ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته اخلاص کړي. ورته وی چې دنه زه خدای نیم خلاص کړی، خدای ما د دنه را خلاص کړو، دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو. تا اوس عقلو تا بجلی فعل کېدو سره تا ته دغه لګېدلې دي جنریټرې اټومیټیک، لویا بجلی فعل شي اټومیټیک جنریټر چالو شي. صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فعل شوی دا هغه د بادشاہ خزي دي. صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو، ولدا دکانونه لګ ډک دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه. هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورجی ملایي. کله بادشاہ خزو څه خبره و، بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي. اوس خو د بادشاہ خزه څخه خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي کیږي چې مفت راځي. اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایي، هر شی مفت. بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پويږي نه. کابل نه یو سړی تلو هندستان ته، د یو الوی دکان ته ورغی، د الوا کړه ډک پروت. نو دې سړی وی چې دا سړی جوړ روند دی، دا دکاندار دومره الوا پرته ده د خورینه ورته ناشته. نو د لاس ورولې دی چې نوړای راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرې خو، دا د هندوانو مزاج. ځکه کرکه به مونږ نه کوله، و آرامي غوندې قوم وهله دي. او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړه پلیت کو لاسي ورو. پولیس نیولې دی او مړه په خر سور کړی دی او مخه ولا تور کړی دی او ماشومان ورپسې کړی او ټیم ور کړی دی او ټنګېدا او د په خر سور روان کړی. سمودا پس چې وطن تراغه کا وطنانو ته تاسو کو چې به هندستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلهم وی چې تور وطن بود افغان هندستان. نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندستان ډیر خپل. نو برای چی وی خوردن حلوا درونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوي. لکه دې به وقفته خوردن حلوا درونجا مفت، سواری بخر مفت، وفوج وتماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیږي د هر سال ته مفت. هندستان د څه خمل کړي. اوس کلهغون عقل لري ما دې خبره ته وګوري چالوای او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا، لیکن دې به وقوف تنا عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندۍ اور کې سوځېدل، دا د دې پوزه پرې کېدل دي. بیا خبره ده چې دوی په شرمېږي. معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته به ویل چې اده مولا واده وکا، اده مولا واده وکا کې نیویش نن دی، اده مولا واده وکا کې نیویش نن دی. امور ډیره څنګه کړه ولا واده دی وکړه. یو میاشت چې تیر شو د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رامنډا کا، واده رامنډا کا. امور رامنډا کړ چې بچیا میلا مې سپیرا شت چال وشو وې چې دا خدای مې اور خړاول ولا مې نه پرېګدي ورستنه مې تخړانی. اوه په ایمان چې دا ستاسو څومره خزي دي داسې یې کنه د کمل چې د څه شرمېدلی خلک ای سره به چل